ما چې کله کتاب وکتو د رجب د میاشتې د روژو چې څومره فضایلو چې په لومړۍ ورځ څوک روژه نیسي، په دویمه، په درېیمه، په لسمه یا په شلمه باندې، نو د هغې فضایل چې کله ما وکتل زه یې ډېر زیات حیرانه کړمه. ځکه چې ما هم په لومړي ځل داسې ناشنا فضایل واورېدل، ما وی راځئ چې دغه فضایل خپل اورېدونکو سره هم شریک کړمه. نو تاسو دا فضایل واورئ، کیدای شي تاسو هم په زندګۍ کې په لومړي ځل داسې ناشنا فضایل د رجب د میاشتې د روژو اورېدلي وي او د خپل ملګرو سره مخکې شریک کړئ. د رجب د میاشتې د روژو چې کوم ترتیب دی هغه زه ستاسو مخې ته دا ږدم. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې ای خلکو تاسو واورئ چې رجب میاشت دا د الله پاک میاشت ده او شعبان زما میاشت ده او رمضان زما د امت میاشت ده. فرمایي چې کوم سړی په شعبان کې یوه روژه ونیسي، الله پاک به د انسان په جنت الفردوس کې دا داخل کړي. فرمایي چې کوم سړی 2 روژې پکې نیسي، الله پاک فرمایي چې زه به د چنده ثواب ورکړم. فرمایي چې کوم سړی 3 روژې په ماه رجب کې ونیسي، الله پاک به د انسان او د جهنم منځ کې دومره غټ خندق دا وکني چې د انسان او د جهنم منځ کې تقریبا د 1 کال مزل پکې وي. کم سړی د رجب په میاشت کې 4 روژې نیسي، الله پاک به د انسان د بلاګانو نه، مصیبتونو نه لرې ساتي. دغه رنګې لیونتوب به پر انسان باندې نه راځي، جذام او برس چې کومه بیماري ده دا پر انسان باندې نه راځي، او دجال چې کومه فتنه ده د هغې نه به الله پاک محفوظ ساتي. فرمایي چې کوم سړی 15 روژې ونیسي په ماه رجب کې، الله پاک به د انسان د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. په دې انسان باندې به د قبر عذاب دا نه وي. او کم سړی چې 6 روژې نیسي د رجب په میاشت کې، دا سړی کله د قبر نه راباسي دا مخ به د 14مې شپې د سپوږمۍ په شانتې را پړقېږي. فرمایي چې کم سړی 7 روژې نیسي په ماه رجب کې، د جهنم 7 دروازې دي، الله پاک به د 7 دروازې په ده باندې بندې کړي او دی به جهنم ته نه ځي. او د جنت چې کومې 8 دروازې دي الله پاک به دا انسان ته را کولاو کړي. نو کم سړی چې 8 روژې نیسي، الله پاک به د انسان ته د جنت 8 دروازې دا به کولاو کړي، انسان به لاړ شي جنت ته، ولته کې به مزې کوي. او کم سړی چې د رجب په دې میاشت کې 9 روژې ونیسي، فرمایي چې دا سړی به د قبر نه راپاسي په داسې حالت کې چې دی به د لا اله الا الله ورد کوي. او کم سړی چې 10 روژې پکې ونیسي، فرمایي چې الله پاک به د انسان پر صورت باندې د بیلۍ د پړق په شانتې را زر تیر کړي. دومره ډېر زیات فضایل دي د روژو د رجب په میاشت کې. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کوم سړی په رجب کې په 14 رجب باندې روژه ونیسي، نو فرمایي چې د 3000 کالو د روژو نه بهتر دي. او فرمایي چې کوم سړی په 14 رجب باندې روژه ونیسي، نو د 10,000 کالو د روژو دا برابر دي. او فرمایي چې کوم سړی په 6 رجب باندې روژه ونیسي، نو دا د 1,00,000 کالو د روژو دا برابر دي. نو دا محترمو د روژو چې څومره ثوابونه دي نو دا په حدیثو کې راغلي دي او ډیر زیات ناشنا فضایل دي. تاسو به کیدای شي په لومړي ځل باندې واورئ، ځکه چې ما کتاب وکتو زه هم لږ حیرانه کړمه. الله پاک غټ او د الله پاک خزانې غټې دي، نو په غټو خزانو باندې به یقین ساتو. موږ خو انسانان یو، زموږ مازغه واړه دي، دا خبره زموږ په مازغو کې نه راځي. نو انشاءالله العزیز عمل به هم کوو او د الله پاک په خزانو باندې به یقین هم ساتو. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې د رجب فضیلت په د ټولو میاشتو باندې داسې دی لکه څنګه چې قرآن فضیلت په نورو کتابونو باندې دی. او فرمایي چې کوم سړي په رجب کې یوه روژه ونیوله لکه چې د 40 کاله روژې ونیولې. دا رنګه بل حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جنت کې یو محل دی، هغه محل ته الله پاک څوک نه پرېږدي، خو هغه کسان پرېږدي چې کوم کسان په رجب کې روژه نیسي. بل حدیث کې راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې په جنت کې یو نیر دی او د هغې نوم رجب دی. د هغې چې کومې اوبه دي دا د پۍ نه ډېرې زیاتې سپینې دي او یخې د واورې نه ډېره زیاته یخې اوبه دي د هغې، او دغه رنګې خوږوالی د هغې د شاتو نه ډېر زیات دی. نو کوم سړی په رجب کې روژه نیسي، الله پاک به دغه نهر نه د انسان ته اوبه ورکوي. نو ډېر زیات ناشنا او ډېر زیات اغلا فضایل دي. یو بل حدیث کې ابو درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي
چې کوم سړی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم سړی په رجب کې روژه ونیسي لکه چې د ټول عمر روژې ونیولې او ټول عمر د شپې عبادت وکړو او فرمایي چې د جنت نه فرمایي چې د اسمان نه به ورته یو اواز وشي ای د الله پاک ولي ستا دا ولایت دی تا ته ډېر زیاته دا مبارک شي د ذوالقعدن په ټایم کې به تا ته یو شربت څکولی کېږي چې دغه شربت چې چا وڅښو دا به تږی کېږي نه چې کله بیا دا سړی قبر ته ورداخلوي نو دا به تږی نه وي دا به ښه سیرابه وي او دغه رنګه جنت ته چې ورداخلوي دی به ښه سیرابه وي او دلته کې ابودرده صاحب فرمایي چې د کرامت عظما نه معنا او مطلب د الله پاک دیدار دی یو حدیث کې راغلی چې پیغمبر علیه صلات وسلام په قبرونو باندې تیر شو او د قبرونو باندې عذاب پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل صوبان صاحب ته صوبان که دې کسان یوه روژه نیولې په رجب کې او یوه شپه د الله پاک بندګي کړې وې نو په دوی باندې به د الله پاک دا عذاب نه وي نو صوبان صاحب ته فرمایي د الله رسوله په یوې روژې باندې په یوه شپه بندګۍ باندې الله پاک به زموږ او ستاسو موږ به د جهنم نه وساتي نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمایل زما د قسم په هغه ذات باندې وي د چا په قبضه کې چې زما ساه ده چې کومه نارینه یا کوم زنانه چې په ماه رجب کې د روژې ونیسي د شپې پکې بندګي کوي انشاءالله العزیز الله پاک به دا ټول عبادت دوی له ورکوي او د یو کال د عبادت ثواب به الله پاک ورکوي